القرآن خلق الانسان دا سورة رحمان مخی سره ربط دا سورة قمر سره دا ده چه هغه کې بیان د سده د مذمت د مشرکین او بیان د عذاب او بار بار په حل می مذکر ذکر شوه دي چې دا عذابونه شته د آیاتو نه چیات غستون کې حل می مذکر او په دې صورت کې بیان د انعامات دنیوي و دي هغه بیان د عذابونو د آخرت او دا بیان د انعامات د دنیا دي او د دې وجنه تنبیه بار بار راځي چې خیال کړه کنه چې فبأي آلاء ربكما تكذبان دا الله د کوم نعمتونو تاسو نه شکرې کوئ وای چې کله ترمذی شریف روایت ده چې کله دا صورت نبی علیه السلام لوستو د مسلمانانو ته اصحاب کرامو ته هغه خاموش ناشتو نبی علیه السلام ته د خدای بندگانو تاسو نه پیریان غوړه دي دا صورت چې ما پیریانو ته لوسته نه هغه به ما ته سوي هغه به ما ته په جواب کې وی لا نکذب بشیء من نعمتک لا بشيء من نعمتك نكذب لا بشيء من نعمتك نكذب شتا په یو نعمت باندې مونږه انکار نکو لا بشيء من نعمتك نكذب فوشبك شتا د هیڅ نعمت مونږه چې کوم دین انکار نکو فلک الحمد فوشبه نو استاسو نه جنات خو چې مال وی جواب راکاو تاسو مال جواب نه راکاو اصحاب کرام ته الرحمن دغه الله تعالی چې ډېر رحم والا دی علم القرآن تعلیم ورکړي د قران پاک دا عظیم الشان رب دی چې تعلیم د قران ورکړي چاله ورکړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته صحابه کرام ته تابعین ته تبع تابعین ته تر قیامت پورې صالحین خیال کړه خلق الانسان دغه الله د پیدا کړي دی انسان اول نعمت اول عظیم نعمت څه دی تعلیم د قران پاک خیرکم من تعلم القرآن وعلمه او دویم بهترین هغه څه دی انسان دی په تمام مخلوق کې اشرف المخلوقات څه دی انسان علمه البیان الله د تعلیم ورکړي د بیان دا بل دریم نعمت ته چې انسان پیدا کو جبه ولا ورکړه چې دې په اظهار د مافز ضمیر کوي بیان څه ته ویل شي اظهار د مافز ضمیر ته په شپه الشمس والقمر بحسبان دا بیا په څلورم نعمت ته چې نور اسپګمې د انسان د پرورش لپاره پیدا کړی دي نور چې دی والقمر اسپګمې بحسبان دا په حساب سره دي یعنی يمشيان بحسبان دا دوه رواني په سره په حساب سره دا الله تعالی د حساب ما ته د نور نم حساب معلومیږي د سپګمې نم حساب معلومیږي والنجم والشجر دا پنځم نعمت ته الله تعالی ونی پیدا کړی دي بوټي پیدا کړی دي او ونی پیدا کړی دي یسجدان چې الله ته سجده کوي نجم واړی ونی او شجر غټه ونی نجم مثال لکه دا غنمن شولې خیال کړه کنه ادا سي دا غنم وربش جوار دا دم الله ته سجده کوي او دا څو دا دغم سجده کوي څه شي دا ونیم سجده کوي د سجدې نه مراد څه دي دا الله تعالی ذکر دی ټول اشیاء د الله تعالی ذکر کوي والسماء رفعها اسمان چې دی رفعها الله اوچت کړي دی اسمان د ځمکې نه ډیر اوچت کړي دی په هوایي جهازو ته ځان رسول غواړي نه رسیدلې وته نشي رسیدې شي کنه شي رسیدې نشي رسیدې ولې برابرۍ طبقات دي دا مخکې طبقه چې کم دینو دغه دا هوایي دا بیا ورپسې طبقه زمهریریه دا بیا ورپسې طبقه ناریه دا پس لاغه به اسمان راځي د طبقه زمهریری نه ورته ریدلې نشي دومره یخه طبقه ده چې ماشين پکې کار نه کوي بیا بره دومره ګرمه طبقه ده چې هغه کې ماشين کار نه کوي د چې ماشينان لا دوی نه دي جوړ کړي ښا نه امریکای جوړ کړي ده نه روس جوړ کړي دي چې هغه په ګرمۍ کې متاثر نشي او پس کې
په یخنۍ کې متاثر نشي پوه شئ نو بره تللی نه شي دا قدرت نشته چې نور بره وخېږي خیال کې راغلی که دی وایي چې مونږ سپوږمۍ ته ختلی یو دغه سپوږمۍ دا د اسمان او د ځمکې په دې منځ کې ده پوه شوې که نه دا معلقه ده نه دا که د چېرې دې ته رسېږي نو دا څه بعیده نه ده پوه شوې زمونږ استاد مولانا عبدالحق رحمت الله علیه هغه به انکار به نه کوی د سپوږمۍ د تلو نه به انکار نه کوي ولې په دې سره زمونږ عقیده د دغه عقیده چې کوم دی نو کې د وحدانیت ثابتېږي ولې د مشرکانو به وي چې دا نوره سپوږمۍ څه دي دا خدایان څه دي مونږ به انکار کولو اوس دوی په خپله اقرار وکړو چې بره خدای نشته بره څه دی بره په سپوږمۍ کې ګټې لوټې دي څه دی پکې ګټې لوټې دي پوه شوې پکې خو دومره شی دی چې د سپوږمۍ کې د بودوباش انتظام نشي کولی هغې کې داسې هوا الله تعالی پیدا کړې دی چې هغې د سا خاوند پکې مري د دې وجه نه د دې ځای نه د ځان سره دوی هواګانې یوسي او چې هغه ختم شي بیا راکوزېږي بیا راکوزېږي د هغه ځای هوا هغه د دې سره مطابق نه ده والسماء رفعها الله تعالی اوچا اسمان چې دی الله تعالی اوچت کړی دی ووضع المیزان او په دې کې الله تعالی میزان ایښی دی خیال کړله د اسمان نه الله تعالی میزان ځمکې ته راکوز کړی دی میزان نه مراد څه دی د میزان نه مراد خیال کړله د میزان نه مراد بعض مفسرین وایي چې د دې نه مراد چې کوم دی نو هغه د عدل او انصاف ځمکې ته الله تعالی عدل او انصاف راکوز کړی خیال کړه او یا د میزان نه مراد هغه میزان د حضرت نوح علیه السلام د اسمان نه تل راغلی و نوح علیه السلام د وزن د پاره د دې نه مراد هغه میزان او بل قول دا دی چې د میزان نه مراد احکام د عدل او د انصاف دي الله تطغوا فی الميزان چې زیاتې مه کوئ په تول کې تله چې کوم دین تول په انصاف سره کوئ واقیموا الوزن قایم کوئ تاسو وزن لره بالقسط په عدل سره وزن چې کوئ په انصاف سره کوئ ولا تخسر الميزان کمې مه کوئ تاسو په میزان کې په تول کې کمې مه کوئ والارض وضعها للانام ځمکه چې دا الله غوړولې ده د پاره د خیر د مخلوق د پاره د خیر د څه د انسانان ځکه دا ټول کائنات الله د چا د پاره پیدا کړی دي د انسان لپاره او انسان وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون بیا پاکاتون په دې کې مې وجات دي والنخل کجوري دي ذات الاکمام خاوند کاسوړو دا چې کجوري چې د پاتې تنه کاسوړي چاپیره اکمام جمع د کوم لستونی ته وي مراد نه کاسوړ ده والحب ذو العصف دانی الله تعالی پیدا کړی دی په دې ځمکه کې ذو العصف چې خاوندان د بوسوي دا چې دانی چې بوس پکې وي ور ریحان او دارنګ پیدا کړی دی الله تعالی سره کشمالانو لره خیال کړه او دا په پاکهاتون باندې عاطف دی چې په دې ځمکه کې پاکهیږي او په دې ځمکه کې دا چې دانې دي چې هغه بوسو والا دي او په دې ځمکه کې څه دي ریحان دي بوسو والا دانې څه دي غنم وربشي جوار شولې او ریحان څه شي دي دا خوشبويه بوټي دي مونږ ته کشمالو وایو خیال کړه فبأي آلاء ربكما تكذبان فكم نعمتونو درب تاسو باندې تاسو انکار کوئ خلق الانسان پیدا کړی دی الله تعالی انسان لره من صلصال د ټنګېدلې خاورې کل فخار په شان د ټیکري فخار ټیکري ته وایي مونږ ته کودرې وایو وخلق الجان پیدا کړی دی پیریانو لره من مارج من نار دغه لمبدار ورنا مارج مرج البحرین یلتقیان بینهما
برزخ لا یبغیان مرج خل ته ویلی شي مارج هغه ورته وایي چې په هغې کې لوګی هم وي څه پکې وي لوګی پکې وي یو ابلیس دی ابلیس چې د هغه ور نه پیدا کړی چې په هغې کې لوګی نشته او نفس جنات د څه نه د لوګي والا ور نه پیدا کړی دی فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين دغه رب د مشرقین دی او رب المغربین رب د مغربین دی مشرقین یو مشرق شتا دی یو مشرق څه دی سیف دی مغربین هم دو دی یو مغرب شتا دی بل مغرب یو مغرب شتا دی بل مغرب څه دی سیف دی ګوره مغربي چې کوم دی نو څو مغربي دا مشرق شتا کم ځای دی هغه د جې سر چې کوم دی دا غونډی دا مشرق شتا دی نور د دغه ځای نه خیږي او مغرب دا مشرق سیب څه دی هغه پورې ځای نه نور خیږي په اول وخت کې پوه شوې به که نه دغه مشرق څه دی دغه مشرق شتا دی دغه مشرق سیب دا چې دا مغرب دغه مغربي څه دی دغه مغربي شتا دی او دلته دا مغربي څه دی مغربي سیف دی پوه شوې که نه د رب د څه دی رب د مشرقینو او د مغربینو دی اچھا خو رب المشارق هم راغلی دی دارنګه الله تعالی رب المغارب هم دی رب المشارق هم دی مشارق سعودي خیال کرا لکه د مشارق د انور خیال کرا لکه سعودي 300 او شپېته مشارق دي او 300 شپېته څه دي مغارب دي د هرې ورځې ملت فلق پکې راځي ملت فرق راځي د هرې ورځ خپل مشرق دی او د هرې ورځې څه دی خپل مغرب دی ورپسې فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان الله روان کړي دي دواړه دریابونه چې یو بل سره ملاقات کوي یو دریاب هغه د کوستان نه راځي دی او بل دریاب د کابل نه راځي دی پوه شئ یلتقیان دواړه ملاقات کوي په کوم ځای کې ملاقات کوي په اټک کې اټک پولم لیدلې دی الته ملاقات کوي اچالته ملاقات وکي بیا تاسو خو به هغه نقشم لیدلی بینهما برزخون په میان دغه کې دیوال دی لا یبغیان چې یو بل ته تجاوز نه کوي د کابل وبد دغه سره نه میلاویږي د چا سره د کوستان دغه سره د کوستان هغه د کابل دغه سره نه میلاوي دغه نقشه به تاسو نه لیدلی دا ما لیدلی ده پوه شئ به کنه زه خو ډېر ځم تللی راغلی ما نه د کابل نه خوړونه راوځي نه هغه خړي د کوستان نه چې راوځي نه هغه خوړونه ځي هغه رونی نه هغه خړ په خپل طرف روان هغه رانه په خپل طرف روان لا یبغیان خیال کرا لکه فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ راوځي د دواړو دریابونو نه مرغلرې والمرجان او دارنګې مشکڼې دا د دواړو نه راوځي دې ځای باندې یو سوال پیدا کیږي چې دا مرغلرې خو په دغه کې پیدا کیږي ملغلرې او مشکڼې او سره او سپین دا خو په بحر میلا په بحر چې کم دینو دا حلو کې پیدا کیږي په خوږ دریاب کې حکم چې تاریخ دریاب دی هغه کې نه پیدا کیږي او حالان کې دلته خو الله فرمایي چې یخرج منهما جواب دادی چې دغه دریاب دغه خوږ دریاب دارا غورځيږي پس کې دارا غورځيږي په دې تاریخ کې نه دغه شریک شي امرغلره او هغه څه هغه مشکڼې هغه شریک شي ځکه منهما ویل دي فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت د الله تعالی لپاره هغه کشتۍ دي المنشآت من المرفوعات هغه کشتۍ دي چې هغه دنګ وي په بحر په دریاب کله علام په شان د غرونو فبأي آلاء ربكما تكذبان جوار جمع د جاریتون د کنه جاریه څه ته ویل شي جاریه کشتۍ ته جنې تم جاریه وي ښا پوښې په وې دې په تور سپینه نه ما مال د پیغلې جنې تلخوان را کوي پوښې په
دا مصری به کې مشته پوه شوې ورپسې نو جنې ته هم جاریه ویلی شي ورپسې شي نو الله فرمایي کل من علیها فان ټولې چې په دې ځمکه دي کم څیزونه چې په دې ځمکه دي فانی کېدونکي دي ټول د ځمکې کائنات به څه شي فاني شي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ذات الله به باقي وي چې خاوند عظمت او د اکرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات سوال کوي د الله تعالی نه هغه څوک چې په اسمانونو کې دي ول ارض په ځمکه کې دي د اسمان مخلوق چې فرشتي دي هغه د الله نه سوال کوي د ځمکې مخلوق چې پیغمبران او صالحان دي هغه د چا نه سوال کوي د الله نه سوال کوي كل يوم هو في شان هر ورځ دا مخلوق چې دی كل يوم هر ورځ هو د الله تعالی في شان په نوي کردار کې دی هر ورځ د الله تعالی نوې کردار دی نوې د په سکند او ملت باندې د الله تعالی د کردارونو او شمار نشته څوک وجني اسوک پیدا کوي خیال کړه چاله عزت ور کوي چاله ذلت ور کوي چاله صحت ور کوي چاله مرض ور کوي څوک خندای او څوک جړای څوک خندای او څوک جړای چاته عفو کوي او څوک عذابای چاله عذاب ور کوي خیال کړه هر ورځ د الله تعالی بشمار کردارات فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان زرد چې موږ به فارغ شو تاسو ته أيها الثقلان اے جنات او اے انسانان ډیره قریبه د چې تاسو فیصله به شروع شي موږ به تاسو فیصلو ته شو فارغ شو پوه شئ اورې فراغت څه ته ویل شي فارغه یفرغو یو فارغه یفرغو ده نه نصرانا فارغ والی ته ویل شي او د سمعنا خالی والی ته ویل شي څه خالی والی خیال کړه او نو الله فرمایي زرد چې موږ به فارغ شو تاسو ته اې دو ثقلانو یو ثقل انسان دی ابل ثقل څه دی جنات دې ته ثقل ولې ویل شي ثقل هر قابل قدر شي ته چې کوم نه ثقل ویل شي درون شي په مخلوق کې درون شيزونه د دواړه دي پوه شي به کنه په اعتبار د اعمال صالحه او خپل سره ځکه عمل صالح چې دا درون دی دا د دې وزن سیوا دی د دې څه دی وزن سیوا دی او اعمال صالحه د چا دي دا یا د انسان دی یا د چا دي د جنات دي خیال کړه لکه فرشتي چې دي د فرشتو خو د سره حساب نشته خیال کړه نه طول شته دی طول د اعمالو چې کیږي د انسان کیږي او د پیریان پوه شئ حدیث کې مرادي انی تارک فیکم الثقلین تاسو ته یو دو درې درانه شیزونه ز پرېدم زه نظم او تاسو ته ثقلین پرېدم ثقلین سری کتاب الله و عترتی یو کتاب الله دی بل خاندان رسول صلی الله علیه وسلم چې دا درانه شیزونه دي پوه شئ نو فرمایي أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن أدل الجنات والإنس إن استطعتم كستاتو قدرتي أن تنفذوا چتاسو اوزي من أقطار السماوات طرفون داسماننا والأرض دزمكنا إنسانان وپیریان کدا الله د ملکنا او د الله تعالی د اطرافونه وتلی شي فانفذون اوزي لا تنفذون تاسو نشي وتله الا بسلطان مگر په غلبه سره مگر په سره په دلیل واضح سره او تاسو سره دغه دلیل واضح نشته نه د اسمان د اطرافونه وتله شي او نه د ځمکې د اطرافونه وتله شي نو خدا کی زمین پر خدا کا نظام پوښې به کنه د الله په ځمکه باندې به د الله نظام چلیږي ولی ځمکه د الله د نظام هم د الله په کار دی پوښې به غیر نظامونه دا مثال د کفر دی څنګه چې د کفر انجام صحیح خرابي نه د غیر نظام د دغه انجام صحیح هغه به خرابي لا تنفذون تاسو نشئ وتلی د دې ځمکنه الا بسلطان مگر په دلیل واضح سره فبأي آلاء ربكما تكذبان
یرسلو علیکما راوبلېږلی شي په تاسو باندې شواظن دا چې ورونه په تاسو به راولېږلی شي ای انسانانو پیریانو دا خطاب دغه مجرمانو ته دی په تاسو به راولېږلی شي شواظن هغه لمبې من نارین د اور لمبې به د باندې راشي شواظ څه ته ویلی شي نارون لا دخان فیها اورې که کم اور چې لوګی پکې نه هغې ته شواظ ویلی شي هغې ته شواظ ویلی شي ونحاتون دا څرنګې راوبلېږلی شي په تاسو باندې هغه اور نحاتون چې هغه صرفې لوګی وي دوه قسمه عذابونه به راځي د صرفې اور او د صرفې لوګي د صرفې لوګي چې صرفې اور هغه شواظ دی او چې صرفې لوګی دی هغه نحاس دی نحاس خو تانبې ته هم ویلی شي پوه شوې فلا تنتصران تاسو به د یو بل سره بیا مدد نشئ کولی تاسو به د یو بل سره مدد بیا نشئ کولی فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء کله چې وشلیږي اسمان ذره ذره شي فکانت وردة شي به دې تکسر اسمان دا ټوټې به سرې شي که دهان پشان د سرې سرمن پشان د څه د سرې سرمنې ورده ګلاب ته وایي که نه مانه تکې سرې به شي فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه په دغه ورځ به تپوس نه کېږي د ګناه نه د کافر نه به د ګناه تپوس نه کېږي تپوس به نه کېږي انسون د څه نه تپوس به نه کېږي انسون د څه نه د یو انسان نه د انسان نه به هم تپوس نه کېږي د ګناه دا کوم انسان کافر انسان د ګناه تپوس به نه کېږي ولې د مخ نه او په خپله پته لګي چې دا څه دی کافر اعظم دی پوه شي فکر ولا جان انا به تپوس کېږي د جناتو نه یعنی دی به جهنم ته بې سواله غورځولی کېږي دې خواته خو تعرض د بل آیات سره تعرض دی چې لا یسأل عما یفعل وهم یسألون د الله نه د الله د فعل تپوس نه کېږي او د کفارو نه به څه کېږي تپوس کېږي وهم یسألون خیال کې راغله د دې آیات نه خو معلومیږي چې تپوسونه به کېږي او د دغه آیات نه معلومیږي چې تپوسونه به نه کېږي خیال کې راغله دا تپوسونه به نه کېږي په هین د په وخت د څه کې د دخول د جهنم کې خیال کې راغله په قبرونو کې خو به تپوس کېږي که نه د هر انسان مسلمان به څه وایي ربي الله او فلان او فلان سرور تپوسونه دي او کافر به څه وایي ها لا ادري ما ته اړو پته نشته دی کافر منافق به څه وایي لا ادري د دې نه مراد هغه په وخت د دخول د جهنم کې يعرف المجرمون دغه جواب دی دغه سوال چې دینه به تپوس ولې نه کېږي يعرف المجرمون بسیماهم پیژندل کېږي به دا مجرمان په نښو د مخونو سره مخونه به یې توري فیؤخذ بالنواصی والاقدام دوی به ونیسلی شي د تندونه والاقدامه د خپو نه دا سر او خپې به یو ځای کړي او بیا به یې جهنم ته ارتاو کړي فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي داغ جهنم دی یکذب بها المجرمون چې د دې نه انکار کولو مجرمان یطوفون بینها دی به طواف کوي په میند د جهنم کې و بین حمیم آن او په میند هغه ګرم اوبو کې په جهنم کې به ورته زقوم ورکړلی شي نور تارخه خوراکونه به ورته ورکړلی شي دلته به د ګرم اوبو هغه چې کوم دی بالټي به پرې واړولی شي نو دوی به څه د دې بس دغه رفتار دی په جهنم کې به کله دغه تریخ خوراک له به ځي او کله به د ترخو بوله او د ګرمو بوله به راځي فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه دا مخکې بیان د چاو د مجرمین دا بیان د مؤمنینو دی مؤمنان بیا دوه قسمه دي یو اعلی او بل څه ادنا د اعلی درجات والا جنتم بیانې او د ادنا درجات والا جنتم ذکر کوي ولمن خاف مقام ربه دا چا د پاره چې یریږي د مقام د ربنا د الله د پیش کېدلو نه
دا د اعلی جنتیانو د هغې جنت ذکر کوي د دې لپاره دوه جنتونه دي د هر جنتي لپاره دوه باغونه دي فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا افنان دغه دواړه باغونه چې دي خاوندان د څانګو دي درنې ونې به په میوهدارې به ونې به په دغه باغونو کې افنان جبه د فنن ده فنن څه ته وایي څانګې ته غصن فنن جریده قضیب غصن فنن جریده او جرید دا قضیب فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فدغه دواړو باغ شو کې به چینی وي دا چې چینی چاغه به بهيږي رواني چینی وي فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة فدې دواړو جنتونو کې به هر قسم میوه‌جاتي زوجان جوړای په هر میوه کې به دوه جوړي انارو بزان له دوه قسمه د مالټو بزان له دوه قسمه او دارنګ چې کوم د هر میوه فبأي آلاء ربكما تكذبان متقینا دی بتکیا کوونکی وی علا فرشن په تختونو باندې بتواینوها چې داغه استری چې دی من استبرق او د نار د غټو ریخمو دی استری تلایان به د شي د شنی روخمو د شنو پوه شو به استبرق دا چې کوم دین ریخمو وجنل جنتین دان میوه د جنت بنځدی وی میوه د جنت با دا یعنی طلوع تبا اونه خاطر تبا ضرورت نه ابا دی په خپل بستر کې په خپل کټ کې به میوه به ترازولن شي فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف پدغه جنتونو کې هغه جنکې دي هغه حور دي چې کودون کې د نظر دي پردو خلق ته بنه ګوري قصر ست ویل چې کوتاه کول صرف د خپل خاون سره به ربط لم يتمثن نه بمسکړي دی لرا انسان یو انسان قبلهم مخد دینا ولا جان او نه جناتو دې تبا دا په پاک دامنې وي نه به سره انسان تعلق کړي نه به سره جن تعلق کړي دین دا خبروم معلومه شوه خو شي به چې دا جنات دام خطو ته رسیدل کولای شي خیال کړه دی وجه حدیثو کې راځي کنه تاسو ته حدیث یاد دی چې وسړی بسم الله په ونه وای کنه دا جن وسرم د خپل ذکر وردن نه کی خو شي به دا بیا مخلوط پیدا شي مخلوط شریک پیدا شي نیم د مسلمان نیم سي نیم کافری ورپسې او فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان او دغه حوري چې دا پشان دا چې به لکه د یاقوت او د مرجان پشانته یاقوت سره کانی دي خیال کړه مرجان مشکونی دي فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الاحسان الا الاحسان نه د بدله د احسان مگر احسان دی احسان کړو اعمال صالحه کړو احسان ستوي شي تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك خیال کړه د اخلاص عبادت ته احسان ویل شي فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان کم وړاندې داغه نور دو باغونه دي دا د چا باغونه دا د عام مسلمانانو د کمزور مسلمانانو د دې دون نه پته لګي ځکه دون په دون کې معنا د صدا معنا د قلت پوه شئ فبأي آلاء ربكما تكذبان د دې باغونه چې دي مدهامتان دابم تک تور بوي د ډیرو ونو د وجنا دا په دوراینه تور ښکاری وي سواد تسواد ولې وي دا وي دا د سواد نه اخذ شوی دی سواد څه ته وي توروالي خو شي فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان پدې کې هغه دوه چینې دي نزاغتان چې هغه جوش وهونکې دي خیال کړه کنه دا چې فوټکارې به کوي پوه شي به غولې وته مونږ وای پښتو کې وته سوایو
غولای چې هغه به غولای وخی فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة فدي کې میوې دي ونخل او دارنګي کجوري دي ورمان او انارونه دي ګوره هلته کې من كل فاكهة زوجان ویلو کنه دلته نه دی ویلې ښه دا په دې سره کمې معلوم شو کمې څه شو معلوم شو خیال کرا لکه او هلته کې اپنان ویلو دلته مدهامتان ویلو ها چې پاره کې څنګه به وي پوه شي به کنه او دلته مدهامتان ویلې دا ډیره تیارم خنۍ کنه پوه شي به او نو هغه کې او د دې په صفاتونو کې څه ده پر فيهن خيرات انسان پدې کې هغه بهترین خزيدي حسان خاصه خاصه ها تو خاصه او الته کې سو ویلو قاصرات الطرف دلته شته ها دلته کې پکې دغه نشته دی پوه شئ به فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام هغه حور دي چې هغه باندې دي په خیمو کې بسای باندې وي د خپل خاوندانو ته حدیث کې راځي کنه یو خیمه ها هغه به دومره چې شپېته مله مزل به پکې کیږي په یو خیمه کې به شپېته مله مزل کوي ها او یا حوري به پکې وي دوا یا حوري ها او د هر یو حوري محل چې دی د بلې حوري نه بسای ها غیب پناه ها چې په یو بل باندې نظر نه لګي ها خیال کړه د دنیا په دنیا کې د خزو د سړي چې ډېرې ښځې په یو بل باندې نظر نه لګي کنه دا ځان له جنت دی ښه دا ځان له څه دی ښځې چې د یو بل باندې نظر ولګېدو دا پاکه چې کوم دی څه دی دا پاک عذاب دی زمونږ پیر صاحب یو ښځه چې کوم دی نو په څه کې وه په خانیوال کې وه بله ښځه په احمدپور شرقیه کې وه پوه شوې د خانیوال هغه پښتانه وه د دې ځای نه یې بوتلې وه پوه شوې ها وی د یو بل نه به خبرېدلم نه چې زمونږ هم چاته بنه شته دی پوه شوې ها دا بیا جګړه ده ښه چې یو کمرې ته یې وردن نه کې ها خیال کې راله که نو بیا یې ګوره بیا تماشې کوه او نو مطلب دا دی چې دی به مقصورات فی الخیام په خپلو کمرو کې به ځای بندې وي فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسون دی بنای مسه کړي یو انسان قبلهم مخکې د دې نه ولا جان نه یو پیري فبأي آلاء ربكما تكذبان متکینا دی به تکیا کوونکي وي علی رفرفن څوک دا جنتیان تکیا کوونکي وي علی رفرفن پس باندې ها پاغه طولایانو باندې چې هغه به د رفرف دغه وي د شنو ریخمو طولایانې به وي خضرین هغه رفرف خضرین چې هغه به شنه وي خیال کرا لکه رفرفو دا چې کوم دی نو دغه د مسند ته او خدایه ته ویل شي خیال کرا لکه او د شنو ریخمو نه چې کوم جوړي هغه ته رفرف ویل شي وعبقري حسان او دارنګي دی به تکیا کوونکي وي هغه عمده چې کوم دی نو ښایسته و طولا بالښتونو باندې عبقري دا هر چې کوم نه ناشنا شي ته سوی هغه ته عبقر ویل شي مراد نه عمده او اعلی قسم دسه د لباسونو فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام برکات والده نوم دربستا چې خاوند د جلال او د عظمت خاوند د عظمت او د اکرام دمه کوه اوکے سورۃ واقعہ به پسې شروع ان شاء الله تعالی خو ډیر وخت ماخله سه ولا 7 منټه او 10 پکې کوي دی اوکے صدق الله العظیم صدق رسوله النبی